ځکه معاشره کې دا حالات روان دي که چېرته خلک علماو ته کېنستی او علما اهل سنت یې اورېدی خدای ذات قسم چې نن به هر څه په حفاظت کې و خو نن مونږ خلک کینو نه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې خلک مې وکتل چې فرشتو خولې وروازې کړي دي خولې وروازې کړي دي او د دوی له دې ستوني نه غوښې راکاږي او اور په کینچیو سره یې کټ کوي. ما تپوس وکړو قربان جبریل دا څوک دي؟ وی چې یا رسول الله دا د ستا امت هغه خلک دي چې په خولې به په ظاهره ډېر خواږه و خو دننه به یې زړه کې بل انسان مسلمان ته کینه او بغض ساتلو. زمونږ معاشره کې څومره مومیا مټو دي ستا سره کیني جي داسې جي داسې او بیا چې بلې خواته لاړ شي نو ستا بدواله به بیانوي. نو ما عزتمندو ځان ته ساتل پکار دي. الله محبوب فرمایي توجه کوي فرمایي داسې انسانان مې وکتل چې د دوی خېټې په جهنم کې د لویو لویو کمرو وروي او د اوښانو او د غټو ځناورو شانتې لوی لوی ماران او لړمان پکې تاوېدل. ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ وی چې قربان دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به دې خلکو سود کولو سود خوارو او ما عزتمندو قدرمند د سود 1 روپۍ اخیستل یا ورکول یا لیکل دا داسې ګناه لري لکه یو سړی چې 36 مرتبه خپل مور سره په حرم شریف کې زنا وکړي. الله محبوب فرمایي یو انسان مې وکتلی چې د ماهي شکل و او خولې ته تیږه دننه کوله تیږه یې دننه کولی نه شو. ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ وی چې قربان دا د ستا امت هغه خلک دي چې په دنیا کې به زکات نه ورکولو زکات په فرض و زکات کې به لارې لټولې لکه زمونږ خلک چې کالی کوي یاره 19 تولو باندې په سرو باندې زکات ته 7 تولې وکړي چاته دی چې په 7 تولو باندې زکات نه کېږي چې 1 توله هم ورسره وي او د سپینو مقدار ته رسی چاندي قیمت ته رسیږي 1 توله بیا به هم په دې 1 تولې کې زکات ادا کوي. چاته دی چې په 7 تولو 19 تولو نه کم نو زکات نه کېږي. هغه په هغه صورت کې چې کله د سونې قیمت کم وي او بل سونې نه علاوه بل جنس نه وي په هغه صورت کې نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ مسلمان یو مونږ ته پکار ده چې خپل ځان باندې د رحم وکړو. یاد وساتئ قرآن کې الله فرمایي داسې ورځ تاسو باندې را روانه ده چې حامل میخې اوښې فرمایي واذا العشار عطلت حامل زناور ماده به د دې ورځې د یارې نه خپل حمل ساکت کې گزاره به کړي او نبی علیه السلام فرمایي داسې ورځ دی چې ماشومان به د یارې نه سپینګیري پکې وګرځېږي.